نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو چې په موږ کې څو واجبات دي. عام طور سره زموږ فقهای کرامو 14 واجبات بیان کړي دي. واجب هغه عمل ته وایي چې دا په موږ کې کول ضروری وي، لکه څنګه چې یو فرض عمل کول دا په موږ کې ضروری دی، نو واجب عمل کول هم دا ضروری دی. د عمل په اعتبار سره فرض اور واجب د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت یو شان دي. واجب هم فرض عملی دي. مثلا یو انسان دغه نه د ماسختن مس قضا شو، دا بیا په سبا باندې د ماسختن مس قضایی راګرځي، نو لکه څنګه چې د ماسختن د 4 رکعاتو فرض او قضایی ضروری ده په د باندې، هم د کشان دغه وتر واجب او قضایی هم په د باندې ضروری ده. نو د عمل په اعتبار سره فرض عمل واجب عمل دوانه یو شانتی دي، البته حکم کې بیا دوانه مختلف دي. نو که فرض د انسان نه په موږ کې پاتې شي یو فرض عمل، نو دا موږ ختم شو فاسد شو، سر نه به دقه موږ کوي. او فقها فرمایي هندیه کې شته که یو واجب عمل انسان قصدن عمدن په موږ کې پرېږدي، نو قصدن پرېغوستو سره دا موږ ختم شو، د سر نه به دقه موږ راګرځي. او که چېرته دا واجب عمل په هیر سره د انسان نه پاتې شي، لکه عموما پاتې کیږي، نو بیا په سجده سهو سره موږ پوره کیږي. او سجده سهو دې ته وایي چې په آخري قاعده کې انسان اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله پورې وایي، بیا یو طرف ته خي طرف ته سلام وګرځي، او بیا 2 سجدې وکړي. د سجدې نه پس راپاسي د التحیات لله نه به شروع کړي، اللهم ربنا پوره دعا پورې به وایي، بیا به سلام وګرځي. نو په دې سجدې سهو سره به دغه ناقص مسکم د هیر په وجه باندې ګرځېدلو هغه کامل شي، موږ به پوره شي. نو 14 واجبات زموږ فقها بیانوي. هي کې اولنې یجب تعیین الاولیین من الثلاثیه والرباعیه المکتوبتین للقراءة المفروضه. د فرض منځونو مثلا د سحر 2 رکعات فرض، د غرمې 4 رکعات فرض، د مازیګر 4 رکعات فرض، د ماښام 3 رکعات فرض، د ماسختن 4 رکعات فرض. نو د فرض منځونو اولنی 2 رکعاتو د پاره قرات معین کول او مقرر کول دا هم واجب دي. تجب قراءة الفاتحة و ضم السورة. دویم اور دریم واجب دا دی چې ځان له سورت فاتحه ویل تام واجب دي، او دې سورت فاتحه سره بل سورت ملاول قل هو الله احد یا بل سورت دا هم واجب دي. نو کو یو انسان ځان له مسکی امام سره نه دی ځان له مسکی، نو د باندې فاتحه ویل هم واجب دي، ځان له ورپسې سورت ملاول هم واجب دي. او کو یو انسان د امام په اقتدا کې ولاړ دی، نو د امام قراءت دا د مقتدی قراءت ته و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. چې کله بیا امام قراءت کوي نو مقتدی به خاموش ودرېږي، د امام قراءت ته به غوږ ږدي او به توجه سره. څلورم واجب ويجب تقديم الفاتحة على السورة. سوره فاتحه په صورت باندې مخ کې ویل. نو کو یو انسان صورت مخ کې وی فاتحه رستو وی، نو واجب عمل پاتې شو. کو په هیر سره تشوي نو سجده سهو سره به مسپوره کیږي. پنځم ويجب مراعاة الترتيب في كل فعل مكرر في كل ركعة كالسجود او جميع الصلاة كعدد الركعات. د رکعاتونو تعداد کې په ټول مونځ کې ترتیب خیال ساتل. اول رکعت کې ودرېدل دي، دویم رکعت کې ناسته ده، بیا مثلا کو 4 رکعتیز منځي په دریم کې بیا ودرېدل دي، 4م کې ناسته ده. دک شان سجدو کې ترتیب کول، اول ودرېدل دي مثلا قیام دی، بیا قرائت کول دي، بیا ورپسې رکوع ده، بیا 2 سجدې دي، بیا قاعده ده. نو د دې موږ په دغه ترتیب باندې کول هم واجب دي.
ترتیب خیال ساته. واما الاعتدال في الركوع والسجود وكل ركن هو اصل بنفسه وذكر الكرخي انه واجب على قولهما. شپږم واجب هغه د قومه کول. قومه دي ته وایي چې یو انسان سمع الله لمن حمده وایي او بیا د الله شانته ودرېږي، د الله شان ولاړه چې کم کې ربنا لك الحمد ویل کېږي، د الله شان ولاړه دي ته وایي قومه، دام واجب ده. کو یو انسان سمع الله لمن حمده لا ختم کړي نه چې فورا سجده ته لاړ شي، هغه والله شان ولاړه پاتې شوه، نو قومه پاتې شوه او قومه واجب ده، د باندې سجده سهو لازم شوه، نو قومه هم واجب شوه. اوم نمبر جلسه هم واجب ده. جلسه دي ته وایي چې یو انسان د اولنۍ سجدې نه راپاسي او دویمې سجدې د تلو نه مخکې د معمولي غوندې ناسته د دوو سجدو په منځ کې دکې ته جلسه وایي، دام واجب ده. که یو انسان جلدی کې د یو سجدې نه راپاسي او لا ناس پوره نه ملای سیده شوي نه بیا بلې سجدې ته لاړو، نو دونه جلسه پاتې شوه، د باندې سجده سهوه لازم شو. اتم واجب هغې ته وایي تعدیل ارکان. وتعديل الأركان هو تسكين الجوارح في حتى تطمئن مفاصله وأدناه قدر تسبيحة. تعدیل ارکان دی ته وایي چې هر یو رکن د موز هر یو عمل پکلار باندې ادا کی، چې په هر یو رکن کې ستا د جسم جوړونه سکون عمومي په آرام سره مونږ کول دی ته وایي تعدیل ارکان، دا هم واجب دی. اور نهم واجب څه دی؟ قاعده اوله تجب القاعده الاولى قدر التشهد. دا اولنې ناستا 3 رکعتیز مسکه یا 4 رکعتیز مسکه بده کې دا اولنې قاعده په کم کې چې سلام نه ګرځول کیږي دا ناستا هم واجب ده، او کم قاعده کې چې سلام ګرځول کیږي اخیری هغه فرض ده. لسم واجب يجب التشهد في القاعدة الأخيرة وكذا في القاعدة الأولى وهو الصحيح. بدي الناس تكي بدي قاعدة أولى أو بدي آخري قاعدة كده التحيات لله والصلوات دا أشهد أن لا پورے ویل دا هم واجب دي، دیت التشهد وی تشهد هم واجب دي. يولسم يجب الجهر فيما يجهر والمخافة فيما يخافت. کم منځونه چې جهري دي امام پکې په تیز اواز تلاوت کوي، د سحر مونځ شو، د ماښام مونځ شو او د ماسخوتنې مونځ دی کې امام په جهر سره په تیز اواز تلاوت کوي، او دوه منځونه سري دي، دا غرمې مونځ شو او د مازدیګرې مونځ شو دی کې امام په سلو اواز تلاوت کوي. نو جهري منځونو کې په تیز اواز تلاوت کول او سري منځونو کې په سلو اواز تلاوت کول دا د امام د پاره واجب دي. نو کو جهري مونځ وي او دا پکې پسلو اواز تلاوت وکړي امام، یا سري مونځ وي د مازدیګرې مونځ دی او امام پکې په تیز اواز تلاوت وکړي، نو دې سره سجده سهوه لازمیږي. یولسم دا جهري مونځونو والا شو. دولسم واجب ويجب لفظ السلام. په لفظ سلام سره مونځ ختمول هم واجب دی. کله چې مونځ ختمې نو السلام علیکم ورحمت الله، السلام علیکم ورحمت الله، دا الفاظ ویل هم واجب دي. او دیارلسم ويجب قراءة القنوت في الوتر وإن كان يختص ببعض الصلاة كتكبيرات العيدين جهر به وكذا القنوت. دوی قنوت ویل اللهم إنا نستعينك ونستغفرك دا الفاظ ویل دا هم واجب دي. دک کشان د دې الفاظ دوی قنوت د پاره چې مونږ کم تکبیر وایو، لاس موچتو او تکبیر هم وایو، نو دا تکبیر ویل خو واجب دي، او دا لاس اوچتول د دې تکبیر د پاره د لاس اوچتول سنت دي، دا ذهن کې وي. نو دا دیارلسم واجب شو. څوارلسم واجب ويجب قراءة تکبیرات العیدین. د غټ اختر مونځ او د وړوکې اختر مونځ کې چې کوم مونږ زوائد تکبیرات وایو، په اولنی رکعت کې 3 تکبیرات او په دویم رکعت کې بیا 3 تکبیرات، دکا تکبیرات زوائد هم واجب دي. نو کو دې کې یو تکبیر یا 2 پاتې شي نو واجب ترکی کې سجده سهو په انسان باندې لازمي. والسلام.